سورة صاد آیت نمبر صفحہ نمبر 35. سورة صاد مکیتن، دا سورة صاد دے پا مکہ مکرمہ کی نازل شوی دے. وہی 88 آیتا، پدے کے اتیا آیتون دی. وخمس رکوعات، اور پدے کے 15 رکوعانی دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حین مناس. صدق اللہ العظیم. سورہ صاد آیت نمبر 1 لسم رکو دریشتم سپارہ صفحہ نمبر 35. دی سورہ صاد نما قبل چکم سورت و دہاغینم دے سورہ صوافات. تاسو لیا چی پاغی کے دا انبیاء کرام ذکرو، دا حضرت ابراہیم علیہ السلام او دا غشان دا حضرت نوح علیہ السلام، دغه انبیاء کرام ذکر وو پکې، د نیک بندګانانو ذکر وو پکې. په دې صورت کې هم د نیکانو باندې چې کم امتحانات راځي د هغې ذکر وي پکې. په نیکو خلکو باندې د الله تعالی ته چې کم ګران نږدې خلک دي په هغې باندې امتحانات راځي، او د دې امتحان د راتللو چې کم دی مقصد دی چې په دغه امتحان کې الله دا بنده ګوري چې دا زما شکر څومره ادا کوي، ناشکري څومره کوي. نو په دې صورت کې چې کم دی په نیکانو خلکو باندې چې کم امتحانات دي د هغې ذکر دی پکې. دویم په دې صورت کې به درې خبرې انتهایی تفصیلي ذکر کیږي. یو د الله تعالی توحید وحدانیت، اور دویم د حضور علیه السلام رسالت، او دریم به پکې د قیامت ذکر کیږي چې قیامت دا یو حق خبره ده. شروع کې چې کم دی په دې کې د قرآن حقانیت بیان شوی دی چې صاد والقرآن ذی الذکر. الله کم دی په قرآن باندې قسم خوري، وی زما دی قسم وی په دې قرآن باندې چې دا قرآن ګورې نصیحت والا دی. قرآن د څه شی دی؟ نصیحت والا. دې د وجې حضرت شیخ القرآن سرفراز خان صفدر صاحب لیکلی دي، تاسو ته ما بار بار ویلی دي. هغې په خپله فرمایي که یو مسلمان بنده د قرآن صرف ترجمه وکړي، تفسیر نه، دا اوس چې مونږ کم خبرې کوو دا تفسیر دی، او یو د قرآن چې کوم دی نفس ترجمه وي، نو وی که یو مسلمان بنده د قرآن صرف ترجمه هم وکړه، وی دا مسلمان به په خپل زندګۍ کې ګمراه کیږي بنه. وی دا د قرآن یو معجزه ده. مونږ تاسو له پکار دا دي چې د قرآن د پاره په کور کې په زنانو باندې هم یو ترتیب روان کو، او هغې داسې روزانه 3 4 آیتونه دا وي، نو د دې ډېره فایدې وي. او صحیح طریقه د دې دا وي، یو خدا وي چې د بناتو مدرسه وي، نو زنانه دې هغې ته تک کوي. که بناتو مدرسه دې نه وي، نو په دې یوټیوب باندې چې کوم دی د مفتی عبدالله شاه صاحب مکمل تفسیر دی، دا زمونږ د استادانو استاد دی، او بل دا د اهل سنت والجماعت کلکې عقیدې خاوندان دي. زمونږ د اشنغر چې دا کم علما دي، یا ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه، نو د دې دا تفاسیر د کور کې زنانه ډاونلوډ کی، او روزانه چې کم دی د دې قرآن د 2-3 آیات بس هغه اوري، انشاءالله ډېره فایده به دې سره کیږي. نو ګوره الله په خپل قرآن کې چې کم دی په قرآن باندې قسم خوري چې زما دی قسم وي ګورې په دې قرآن باندې چې قرآن څه شی دی؟ دا هدایت والا دی، دا نصیحت والا دی. نو الله تعالی چې په یو شیز باندې قسم خوري، د الله تعالی نفس خبره هم ګورې دا د قسم نه باندې وي، خو چې کله هم الله تعالی په یو خبره باندې قسم خوري، نو په هغې کې چې کوم دی دا صرف دی د پاري چې د خلکو په ذهن کې نور هم د دې طرف ته رغبت پیدا شي. نو الله دې مونږ تاسو ته هم د قرآن طرف ته رغبت را نصیبه کړي. نو پهلنې آیت کې الله تعالی چې کوم دی د قرآن وحدانیت او د قرآن چې کومه معجزه ده هغه بیانې چې د قرآن څه شی دی؟ نصیحت والا دی. صاد
سوره سواد ته سواد ځکه ویل کیږي چې دا سواد ټکی چې کم دی په دې صورت په ابتدا کې دی نو ځکه دغه سوره سواد ته هم سوره سواد ویل کیږي دا سوره سواد د حروف مقطعات نه دی او د حروف مقطعات په باره کې صحیح د علماء تفسیر دا دی چې د دې صحیح معنی او مطلب دا الله تعالی ته معلوم دی دې د وجه علما چې کله موږ د دې ترجمه کوو نو الله ورسوله اعلم بمراده الله تعالی اور د الله تعالی پیغمبر هغه په دې معنی او په مراد باندې صحیح پويږي دې ترجمه موږ دا شکو او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا حروف مقطعات چې څومره دي د هر یو حرف نه د الله تعالی خپل معنی وی دلته اوس دا سواد ټکی راغلی دی او د الله تعالی چې کوم دي صفتی نمونه کې چې کوم دي صبور هم یو ټکی دی نو دا صبور ټکی د سن راځي د سواد نه دی معلومی کی دا چې د حروف مقطعات چې کوم حروف دي په دغه حروف نه باقاعده د الله تعالی صفتی نمونه راځي نو سواد نه معنا صبور او صبور چې کوم دي خپل معنا دا چې کوم دي صبر کوون کې ذات نو د دې معنی او مطلب بدایي شي چې الله تعالی انتهایی بنده ته صبر کوي دې د وجه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي چې دا بنده چې کوم دې ما ته کنزلی کوي بنده ما ته څه کوي کنزلی کوي نو الله تعالی ته د کنزلو دا مطلب دی عیسایان را پاسېدل او الله ته دا خبره وکړه چې عیسی علیه السلام د چا زوی دی دا د الله تعالی نو گویا الله تعالی ته دا اولاد ثابت کول دا داسې دي چې الله ته کنزلی کول دي لکه مثلا زما زوی دی او یو سړی را پاس یو ماته چې دا چې کم دی دستانه نه دی پیدا نو دا زما ته کنزلی دي کنه نو الله ته د کنزلو معنی او مطلب داسې دی چې دا الله اولاد نشته دی او ته وتوي چې دا ستا اولاد دی دا الله تعالی ته د کنزلو ماننده قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله څه فرمایي چې دا بنده ما ته کنزلی کوي زه په صبر کوم نو الله ته د کنزلو مطلب څه شي دی الله ته چې کوم دی اولاد ثابت کول نو صبور معنی څه شي دا صبر کوون کې نو کچرته الله رب العزت صبر نه کوله او دا دنیا به الله تعالی چې کوم دی بالکل الټا کړي وا خو الله تعالی د بندا په ګناهونو باندې صبر کوي نو دا د چا صفت ته د الله نو سواد نه معنی چې کوم دی صبور هم راځي او صحیح معنی او مطلب د دې دا دی چې الله ورسوله اعلم بمراده صاد الله ورسوله اعلم بمراده والقرآن او قسم دې زما دې په قرآن مجید باندې ذکر دا قرآن مجید نصیحت کوون کې دې بل الذين كفروا بلکې کوم خلک چې منکر دي هغه فی عزت بتکبر کې دي او شقاق او مخالفت کې دي کم اهلکنا من قبلهم څومره خلق مونږه هلاک کړی دي د مکه د کافرانو نړوان دي من قرن چې هغه قومونه مو فنادوا پس دی فریاد وکړو ولا تحین مناس او نو پاتې وخت د خلاصي وعجبوا ان جاءهم منذر منهم د مکه چې کم کافرانو دا خبره مونږه پهله هم کړې و دی د نبی صلی الله علیه وسلم نه د رسالت نه انکار وکړو ویره دا نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر نه دی او داغي په ذهن کې دا یو سوالو چې پیغمبر چې کوم دی زمونږ غونته عام انسان نه دی پکار نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دی زمونږ غونته یو ادمی دی یو بشر دی نو پیغمبر او بشر کې بدی چې کوم دی تضاد کول ویره دا نه دی پکار پیغمبر چې کوم دی فرشته پکار ده پیغمبر دا څه کس پکار دی چې دا غسر چې کم دی بلا شي مالونه وی دولتونه وی او حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتهایی غریب پیدا شوی دی نو الله رب العزت د دې دی عقیده طرف ته چې کم دی اشاره کوي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم دی کې راغلل نو دی دا تعجب وکړو
چې یاره دا پیغمبر بشر څنګه دی اور دوی میں ذکر د دې خبره نه انکار وکړو نو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې الزام د ساحر او لګولو ویره دا پیغمبر چې کم دی ودا جادوګر دی ویزکه جادوګر دی چې خلق راضي او د پلاس باندې چې کم دی زمونږ بوتان پریته په د باندې ایمان وروړي نو معلومی کی دا چې دا جادوګر دی جادوګر داسې دی چې کافر براتللو او د 360 د بوتانو نه انکار وکړو ویزه یو الله منم دی ویل وی ګوره وی دا کافر زمونږ ملګری لاړ شو د پلاس باندې ایمان وروړي 360 بوتان پریک دی او وی چې بس مونږ یو خدای منو نو وی دا کار څوک کولی شي وی دا جادوګر کولی شي نو دلته په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دی چې کم دی یو دا الزام لګول چې ساحر دا جادوګر دی او کذاب دا چې کم ډیر زیات دروغجن دی نعوذ بالله من ذلک دلته الله پاک چې کم دی د دې دا خبره بیانې اوس پیغمبر چې کم دی دا بشر ولې دی نبی صلی الله علیه وسلم دا آدمی دا سړی ولې و نو دې کې ما تاسو ته پیلم ویلو چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کم دی بشر زکو چې مونږ تاسو هم بشر یو اوس ما ته چې کم دی اولګ څنګه لګيږي او زما بدن ته چې کم دی بیماری څنګه لګيږي د دې علاج به څوک کوي نو دا پدې باندې ډاکټر خپويږي نو دې د وجه نبی صلی الله علیه وسلم هم زموږ د لپاره رهنما وو نبی علیہ السلام چې کله راغلو د خلکو نفسیات باندې پویو د خلکو په عادتونو باندې پوی دا غي مطابق به ولته کم دی تبلیغ کولو نو ځکه چې کم دی خلک په مزه مزه د کفر نه حق طرف ته راغلل کدا چې کم دی د بشر نه علاوه فرشته راغلی و نو فرشته کې چې کم دی د فرشته په عادت کې او د انسان په عادتونو کې فرق دی نو د فرشته به چې کم دی د انسان مطابق هغه شانته رهنمایي نه کوله نو دې د وجه الله رب العزت پیغمبر بشر پیدا کړی دی چې دې د انسانانو په نفسیاتو باندې د انسان په عادتو باندې هغه چې کوم دی رهنمایي صحیح کولی شي دې د وجه نبی صلی الله علیه وسلم بشر دی نبی صلی الله علیه وسلم فرښتہ یا وغیرہ نه دی واجبو او د کافرانو تعجب وکړلو ان جاءهم منذر چراغ للی دوی ته یو يرون کې منهم یعنی لدوینا د انسانانو نه وقال الكافرون او ویل بده کافرانو هذا ساحر كذاب چې دا نبی صلی الله علیه وسلم خو یو جادوګر دی او ډیر زیات دروغجن دی اجعل الالهه اي جوړ کړل د ډیر معبودان الها واحدا صرف د یو معبود ان هذا لشيء عجاب بشک دا خو یو شیز دی عجیب اجعل الالهه الها واحدا دی به یو دا خبره کوله چې دا سړی دا خبره کوي چې دا 300 او شپېته بوتان دا اسم نه دي او الها واحدا یو الله دا ارزګي دی په ویل چې 360 بوتان مخکار کی یو خدای مسیح کار کوي نو ان هذا لشيء عجاب ودا خبره چې کوم دی پیغمبر ډیره عجیب ده حالانکه بوتان چې کوم دی چا جوړ کړیو اندی جوړ کړو د ابراهيم عليه السلام مجسمه پکې و د اسماعیل عليه السلام مجسمه پکې و د عیسی عليه السلام مجسمه پکې و او دی بد دی عبادت کولو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د یو الله نه کوم دې صرف ارس کیږي نو دی به ویل چې ان هذا لشيء عجاب 360 بوتان خو دې یو خو دې خده نو الله چې کوم دې هغه طرف ته پدې باندې رد وکړو الله دې پدې باندې موږ ته عمل توفیق ورنصیب کړي